السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد وإنما قدم الرحمن والقياس يقتضي الترقي من الأدنى إلى الأعلى لتقدم رحمة الدنيا. غرض علامه موصوف د دې عبارتنا د دې وجه ویلي چې ولې دا رحمان پر رحیم باندې مقدم شو، حالانکه مقتضا د قیاس خدا و چې اول رحیم و بیا رحمان و. ذکر رحیم کمن کیفن ادنا ده او رحمان کمن کیفن اعلا ده، او ترقی من الاعلا الى الادنا نوی بلکہ من الادنا الى الاعلا بھی. دا غیر پر دې سوجي ذکر کړي. اوله وجه خدا را چې منګه دا رحمان په اعتبار د کم سره رواخلو، یعنی په اعتبار د مرحومینو سره روالو، نو هغه زیات دي کنه دنیا ده، بیا به دنیا سره لګي او رحیم به د آخرت سره لګي. نو دنیا خو په آخرت باندې مقدمه ده. مقدمه معنا داره چې به حسب الوجود اول دنیا او بیا پس آخرت دا چې ختم شي آخرتي. نو کم لفظ دلالت کوي په دنیوي نعمتونو باندې، هغه مقدمه ده هغه نه چې دلالت کوي په اخروی باندې. نو ذکر رحمان مقدم شو په چا باندې؟ په دا هغه صورت کې چې موږ اعتبار د کیف کو کده کم کو کم مقدم شو. قیاس ترقی د ادنان اعلا طرف تبن اول رحیم پکارو بیا رحمان. دا وجر تقدیم، دا وجر تقدم د رحمان پر رحیم صدا جواب لتقدم رحمت الدنیا. دا وجر تقدم د رحمت د دنیا نه، رحمت د دنیا مقدم. دویم ولانه صار کالعالم. دویم وجه دار چې دا رحمان دا داسې دی لکه په شان ته د عالم. اوس په ان شاء الله رستو ذکر وکي، رستو به ذکر وکي چې رحیم بل چاته ویلې شي. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. نو رحیم بل چاته ویلې شي او په خلاف د رحمان نه چې رحمان بل چاته انشي ویلې کېده. نو دا رحمان دا سیده لکه په شان ته د عالم، د عالم درجه مقدمه وی، نو د رحمان درجه زکه مقدمه شو. او دا خبره پاتې شو چې ولی کل عالم دی او توصیف ته غیر په ولی نه کیږي، نو دا غي وجه علامه موصوف وای. خو اجمالا دا خبره ذهن کې کېږي چې د کل عالم دی. نو د سوا ولو کان الرحمن قال عالم يلزم ان يكون مقدما، لكن المقدم حق فالتالي مثل. کده په شان ته د عالم دې مقدم پکار دے، مقدم خو حق دے کله عالم دے وجه برستراش وجه ملازمه عالمي او کم عالمي هغه درجه د موصوفینو، هغه درجه نه چایدا او درجه د موصوف مقدمه په درجه نه چا باندې د صفات. ولانه صار دے ګرځیدل دے کل عالم. چې دے کل عالم شو نو عالم خو درجه موصوف مقدم نو دی به هم لک په درجه موصوف کې مقدم پکار دی. ولی دے کل عالم ولی دی د دې حیثیت نه چې په دې رحمان سره د الله نه غیر د بل چا توصیف نشي کېده، او پر رحیم سره د الله نه د غیر د بل چا توصیفم کې دی شي. اوله په دې رحمان د الله نه غیر د بل چا توصیف نشي کېدل. ځکه معنا د رحمان دار چې منعم حقيقي چې بالغ فی الرحمتی، معنا د منعم حقيقي چې رسیدون کې پر رحمت کې غایتها اخیری درجه ته، چې پر رحمت کې اخیری درجه ته رسیدلې. او دا مفهوم دا الله نه بغیر پبل چا نه سابقي. ذکر دا الله نه سیوا اغي خو طلب د عوض کوي پلو تو خپل تا سره سخېګړه کوم زما خپل پکې سغارز دي.
یا می غرض دار چې دنیا کې زما صفت وکي او یا می غرض دار چې آخرت کې مې رفع درجات او مرتبه سیوا شي او یا زم انسان تم انسان تا سره خېګړه زکم زړه مې دروانی خوږيږي نو چې زما پتا باندې زړه خوږيږي زه د خپل زړه د خوږ د دفیه د پاره تا سره خېګړه کوم ټیک شو دي او یا مې مطلب دا دی چې د مال د محبت زما د زړه نه د ظرف القلب او د ظرف تخیل او د ظرف الذهن نه ختم شي دا ټول زما سره یا یو بل وجم کې دی شي ادف د عار د وجنم سمانه زره کلی خانه ما ته وسیګل الله غریب او فقیر نو زما د غزه کې سخېګړه کوم تا سره خدا ځکه کوم چې خلک برا شوی به د خان د کور مخ کې او قسته د لوګي مړ شوخ دی دا خان د پدلو اتبه مړ کی چې دې غریب باندې تیریږي را تیریږي هغه د لوګي مري او دې حالت کې ناشته مزو چرچو کې چرګان وغوخي دي چرګان دي روزي دي بادام دي کاوی دي دا استعمالي ابل غریبا د لوګي مري نو د دغه وجه نه کې د دفع العار په وجه کې او رب کائنات هاغه ذات ته چې هاغه ذات چې چا سره خېګړی کوي د هاغه ذات په دغه خېګړو کې هیڅ قسم یو فائدہ د فوائدنا نخ کوي یو فائدہ چانه نخ کوي الله چې موږ سره نیکیانی کوي نو د دې وجنه انیکیانی کوي چې بیا موږ نه عوض غواړي من خپل فقیران او عاجزان او سوال ګندیونو درخواست کوونکیونو فهمدار چې الله سوي چې زما دي سوک صفاتو کی او یا دنیا کې دلال سوک صفاتو کی آخرت کې راته ثواب ملوي دا الله کا سوک صفاتو کی کوونی کی بس اپ نفس الامری صفات او متصف ته دغه رنګي الله تعالی سره انسانان ولا اعوذ بالله سره اجسامونه دي چې خواص اجسام کو پکې دي اور قد جنسیت ختم شي اعوذ بالله یاد د العار وغیرہ وغیرہ دا څه قسم کارونه په الله کې نشته نو لہذا د رحمان اگر رحم کون کی ته وی چې هغه اعطا کوي لا لعوض ولا لغرض ولا لفائده د فائدې په وجبان نه چې ځان ته راکاږي نو دا شوله که په درجه د موصوف کې دا شوله که په درجه د سکی چی موصوف کې نو د مقدم پکار دی لکه دا شو لکه په درجه د عالم او په درجه د چا کې قال عالم شو قال عالم شنو عالم خو مقدمی نو ده هم مقدم شو بچا په رحیم ولانه صار كالعالم ده پشان ته د عالم ګرځیدل د دې حیثیت نه چنه لا یوصف به توصیف نشي کېدل په دې الله د غایه لئن معناه ځکه معنا د رحمان هغه منعم حقيقي دی چې بالغ پر رحمت کی غایه ته اخیری درجه ته وذالک او دا سمطلب دا انتها اخیری درجه ته لا یستق علی غیره اپ غیر باندې د سره صادقیږي نه لئن من عداه دا دلیل دی چې دا دلیل د دې چې الله غایت رحمت ته رسیدل او بل څوک د سینشته ځکه معنا ادم مستعیذ معنا سره استعاذ یعنی طلب العوض دا غیر طلب کون کې د عوض په لټو خپل سره او په انعام دا خپل سره او د اراده کوي به په د انعام سره جزیل ثواب یعنی معظم ثواب من الحق یا جمیل ثنا چې په دنیا کې جمیل ثنا په دنیا کې هم زما سوک صفاتو کی او یا موزیح درقت دچا یعنی زائل کون کې درقت جنسیت درقت دچا د جنسیت چې هغه جنسیت نه لري چې هم جنسی او پچای ترس کیږي مثلا زما مړی خرابې سینه خرابې تر له برا کې نستا مطلب دا چې ستا ترس وشي کنه هغه کسبانه نو هغه خپل ترس ملکول غاړي نو یو کارو کی او یا محبت د مال عن القلب دا قلبنا ثم انه
غرض د علامه موصوف د دې عبارت نه ترقی ده د دلیل سابق نه دلیل لاحق ته و ترقی کوي و مخکې خو من خبره ذکر کړه وز دا وایو مخکې خو د خبرې مفهوم دا چې نور خلقم احسان کوي نور خلقم نعمتونه کوي نور خلقم لطف کوي خدای لطف او انعام او د الله منځ کې فرق دی اوس وینا نورې د سره کوي نه ته چې کوم احسانات ما سره کوي ته چې کوم احسانات ما سره کوي ته واسطه دا الله کوي ته واسطه الله ستا په زړه کې راوسته ته ما سره ښېګړه وکړه ته واسطه صرف نور په حقیقت کې څوک کوي الله څنګه الله تعالی کوي مثال په تور ته مال او برا کړې شیخه تا مال سره کړې اوبو نو تا چې مال دا او برا کړې نو تا په ما احسان نه کو ځکه ستا په دې ځل کې دا خبره راوستله چا الله راوستله دا چا راوستله الله راوستله او هغه دایې چې باعثي پزړه کې اغم الله واچولا بل تمکن من الانتفاع تمکن من ما ته چې الله تعالی قدرت را کده انتفاع نستا په نعمت چې را کوبم اوس کلی وبم اوس کلی دا قدرت چې را کا دا تمکن الله بلدار چې دا ذات د نعم او وجود د نعمم چا پیدا کړل الله نو دا په منځ کې چې څو خېګړه چا سره کوي نو دا خصوصي شه د کله واسطه را دا خصوصي شه دا په شان ته یو واسطه ده خبره نو رب کائنات ته قلوب مالک ته هغه په زړونو کې خبري اچي کوته شو ورسېدي شاباس ثم انه بیا سوکو دعب خکل واسطتی ذالک دا لأن ذات النعم ذات نعم وجود نعم ذات نعم وجود نعم ذات نعم وجود دی کی اشاره شوا اغا دو قولین ہوتا جعل الکلیات والجزیات تاسو منطق کے ویلنی چیو جعل بسیط یا بل جعل مؤلف جعل بسیط دیتے ہوئے چی مجعول پا جعل سر امر وحدانی دی ماہیت ذات نسوک جعل بسیط تحق ہوئی اشراک ہے او سوک جعل مؤلف تحق ہوئی چی مجعول پا جعل سر اولا ماہیت نہیں اتصاف الماہیت بالوجودی اور اتصاف نسبت دے امر متعدد دے امر سر متعدد نو تیرا کے دوارو تے اشارہ ہوگا ذات نعمو جعلی بسیط او وجود نعمو یعنی اتصاف النعم بالوجود اتصاف النعم وجود نعمتنو وجود نعمتنو چی نعمتنو بھئی کنا وجود او نعمتونه خو منس کې اتصاف ته اتصاف نسبت ته او تغایر د چا غواړي د جانب ذکر ذات ته نعم او وجود د نعم او قدرت علی ایصالها پر سوال د دي او غدایه چې باعث علیه پد نعم او نعمت او نعم باندې او پر انعام باندې او تمکن من الانتفاع تمکن من الانتفاع په دغه نعم او قوتونه هغه چې په سبب د دې حاصلېږي یعنی چې حاصلېږي انتفاع الى غیر ذلك من خلقه ما سوا د دین د مخلوق د الله نه نو ثم انه دا انه هو اسم لا يقدر عليها احد په دې باندې څوک نه دی قادر ما سوا ایا مخ کې ها پوش کن حاصلی کی انتفاع الى غیر ذالک من خلقه دا رچان دی دا مخلوق دا اللہ نے دا چان دی دا اللہ پیدا کردی نی دی قادر علیہا پدی احد یو کس سیوا دا چانا دا اللہ نا سیوا دا چانا دا اللہ نا پوشی پہ ورسیده کنه سمن من کسی آو نا قوائه کنه دا چل کنه
سکل مهمله نو بهر حال مسله داره چې د وړاندې او د دې په منځ کې څه شی دی یو فرق. هغه وړاندې دا شو چې د نعمتونه د عبادو کړی دي دی کوي خو دې څه شی دي دی فائدې راټولوي. او اوس مسله دا نه چې دا نعمتونه د سره د خلکو کړی نه دي دا وسایط دي دا څه شری واسطي دي. او لأن الرحمن غرض د علامه موصوف د عبارت نه دریم دلیل د دې چې رحمان ولې مقدم کا بچا باندې په رحیم باندې دا ولې مقدم شي. وی هر کله چې رحمان دلالت کا په جلائل د نعمو بچا باندې په لوی نعمو او په اصول د دې په لوی نعمو دا اله چې موږ پر رحمان کې اعتبار د کم کو کې اعتبار د کیف کو د کیف اعتبار کو نو غټ غټ نعمتونه رحمان معنا نو اوس هغه واړه پاتې شو غټو غټو ته شامل شو کنه جی چا ته شامل شو غټو غټو ته شو شامل شو نو هغه واړه واړه پاتې شو غټ غټ شو نو هغه واړه واړه شو هغه پاتې شو غټو غټو ته شو نو هغه واړه پاتې شو نو رحیم ذکر شو نو دالکا تتمه دا شو کتتمه والردیف لهو دا شو څنګه شانت ده تتمه او ردیف لهو د چا د پاره د رحمان د پاره هغه کې غټو غټو ته شامل او هغه واړه واړه سو ها پاتې شي ته غټو غټو ته سو هغه واړه واړه شي نارحیم ذکر شو چاغه تم شي شامل نو دا کتتمه او ردیف شو له خدا چا د پاره د رحمت او هغه تتمه او ردیف مخکې ترستوي ارستوي نه دا ذکر شو. اول المحافظه علی رؤوس الآیه غرض د مفسر سلورم جواب دی هغه دار چې محافظت شي پر رؤوس د آیه رؤوس جمع دراسته او راس سر ته وي آیاتونه خو بس آیات د آیاتون او آیا هغه جمع د آیاتون مفرد دی آیات جمع ده نو رؤوس جمع در استا او رأس ولیکیږي سر ته انسان به سره کامل نه نو دا غرانګي آیات په غیر د فاصله نه تامیږي نه فواصل چوته وي فواصل نو الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم نو دا فواصل په دوه قسمه یو فواصل چې ما قبل اخر دواړو لفظونو کې اورنګي آیا هغه چې ما قبل اخر یو کې مناسبت یو کې قرب مخرجي وي نو ګوره مستقیم رستمین ده کنه خو وړاندې ته یاد او د مخکانو کې خو یا نون نو بسم الله الرحمن الرحیم ادي کې به هم بسم الله الرحیم الرحمن التفواصل نه برابرېږي او بسم الله الرحمن الرحیم یا میم بیا پس رب العالمین کی یا نون بیا یا میم مستقیم ولضالین نو دا د دې د وجنا چې محافظت راشي پر اوسو د آیاو دا ټول آیاتونه د دې فواصل هغه برابر راشي یو هغه فواصل تحقیقی وی یو تقریبی وی هغه یو خدای چې اخر کې دواړه لفظونه یو رنګي او دویم دا چې اخر کې خودواړه یو رنګ نه او ما قبل اخر یو شانتی اخری دواړه یو رنګ نه ما قبل اخر یو رنګي او اخر کې قرب مخرجي دي دي کې سوي دې تاسو سوچ کوئ کله نا کله هغه سبقت لسانیم کیږي لکه ما اول نه تعبیر وکم مې چې ما قبل اخر دواړه ټکی یو شانتی نو ما قبل اخر دواړه نه اخری دواړه یو رنګي او یو هغه تقریبی دی چې ما قبل اخر یو رنګي او اخر کې قرب مخرجي دي لکه میم او نون کې قرب مخرجي ده نو دې ته ویل کېږي کله کله سبقت لسانی دا کیږي داس
پوښوي په خدای یو مسله د یاد بساته چې دا سلورم وجه غوړې درې بيځایو علی پني صحیح ده ور جمهور علما پني صحیح نه ده ځکه چې هغه فاتحه جز نه وایي د سورت نه فاتحه سنه وایي نه فاتحه نه تسمیه جز نه وایي د چانه د فاتحه نه د سورت ته جز نه وایي چې څوک تسمیه جز د فاتحه او د دې سورت نه وایي ټیک ده خو چې څوک تسمیه جز نه وایي نو داغه پنځ باندې د اخیری نقطه غیر تامه محافظت والا او سیم دار چې د فاتحه جز نه ده والکوین بیا بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله کې دا لله نو پکار ضمیر پکاو ځکه کم شی چې په اسم ظاهر سره ذکر شینو ارجاع د چاوته کیږي بیا ضمیر پته ولګیدل چې دا جز نه ده کته وای دا وزر اسم ظاهر د پذیر چا د ضمیر دا په مختصمه کم مفسر ویل چې دا وزر اسم ظاهر د پذیر اسم ضمیر دا خو زمون په علم کې نشته دا خبره چې دا وزر اسم ظاهر د پذیر مضمر دا چام نه دی ویل بار الله خبره ختمه شو امام رازی تفسیری کبیر کې وای الله ځان ته پخپل ویل چې رحمان او رحیم ما نو چې ځان ته څوک پخپل وای چې رحمان او رحیم ما نو هغه به رحم څنګه نه کوي اعوذ بالله اکس به بیان کولې شي اخو صادق دی صدق کی دی حق دی خبرو کې صدق دی نو هغه ځان ته پخپل وای چې زه سیما رحمانم په خلقو رحیمم په خلقو باندې څوک چې ځان ته پخپل وای چې زه سیم رحمان او رحیم ما ناغه به رحم څنګه نه کوي نو الله جل جلاله دې په منګم رحم وکړي